बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नौ 1500 और अतल्लस कबल मसीह के बुख्त नसर दाद बाबल बादशाह दयावार बिया दगा होली लैंड टोल फतक यौ लाख यहूदियान दाय वनीवल और बतौर प्रिजनर्स ऑफ वॉर दाय जान सर बोतल ददई इबादत खाना बैतुल मक़दिस दायम शहीद कर। पर 1500 और न देश के द ईरान बादशाह सायरस खुसरो कोरश अग बाबल फतक और द फतिन पर द्वयम काल यहूदियानो ते द वापस रातो इजाजत वर्क और ते दा कंसेशनम वर्क चिखपला इबादत खाना बिया आबाद कई। दा हायत रुस्ते दे मखी हैकलो दा हायत दा खुद आगे बकाया री रही पनिस माने दा दुई दावल लगी ऐसे पसलोर सवा 55 के हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियो जलावतन ग्रुप दे यहूदियान सर फलस्तीन तला गए। बुख्त नसर चकला दा इलाका फतह कोला नो कद तौरात यो आयत तुम चाहते याद हो अगे हम कत्ल कर द तौरात टोले नुस्खे उसोले वेच बिया द नशअत सानियत से जरिए नहीं रही सरा बिया द दोबारा रापुर तक दो से जरिए नहीं दे सरा हज़रत उज़ैर पर कल्ब दिमाग के अल्लाह ताला तौरात यौजल बिया इल्का कर लगा से लेकिन सीढ़ी से रखे जोड़ा सीढ़ी व तो रखे जोड़ा री इंस्टॉल कर जद दीन मूसवी तजदीद कर उज़ैर अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम द दीन तजदीद कर दीनी तालीम जारी कर और यहूदियानो के द गैर अक़वाम खुद सरा वदू न करियो नागुई ले पागे बाने तलाक वर्कल सदा हराम दी। नरदी खबर जिक्र अल्लाह ताला कही लांदे और तो बोला वक़ज़ैना इला बनी इस्राईल फिल किताब आयत नंबर 16 वक़ज़ैना इला बनी इस्राईल फिल किताब अबुंगा फैसला और बनी इस्राईल त किताब की
لتفسدن فی الارض مرتين چې یقینا تاسو فساد وکوي زما کې دوه کرته. نو دا پروفیسی وا څه شی وا؟ او پروفیسی چې پیغمبر ورکی نو دا پروفیسی وی چې الله تعالی ورکی دا د مستقبل انفارمیشن دی. and certainly it will happen. certainly it will happen. اوس پیغمبر اسلام چې کوم پروفیسی ویلي دي کومه غواړو چې کنټرول کو نه شو کنټرولولای. لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې واطاع الرجل امراته وعق امه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پروفیسیز کې پیغمبر علیہ السلام ذکر کړی دی. سیو فرمایل چې عزت خذل فیء دولن چې کله قومي مال ذاتی مال وګڼل شي، قومي مال ذاتی وګڼل شي. والامانه مغنما، امانت داسې وګڼل شي لکه سړی چې jihad کړي او غنیمت حاصل کړي. والزکات مغرما، زکات داسې وګڼل شي لکه سړی چې بادل ناخواسته ټیکس ورکړي. حالانکه دا ټیکس نه دی، دا عبادت دی. عبادت د زړه به اخلاص کیږي او دا رسنه کیږي. او پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې علم د غیر دین دا رواج واخلي او علم دین تقریبا فناشي. علم د غیر دین ساينس او ټیکنالوژي دا پریویل شي او علم دین تقریبا فناشي. او حضور علیہ السلام فرمایل واطاع الرجل امراته وعق امه، سړی د مور نافرمان او د خدای فرمان بردار شي. وادنى صديقا واقصى ابا، سړی د پلار نافرمان او د یار فرمان بردار شي. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کان رئیس القوم ارذلهم، په هر فیلډ کې د یو قوم یا د قبیله یا د ګروپ مشر دا د غیر ذل ترین سړی وي. صحیح. واکرم الرجل مخافه شره، د عزت ورکولو معیار داشي چې دې سړی له احترام ورکوا کله دا ډېر مصیبت سره له مشکل کې به واچي. یعنی دا هغه د بدمعشۍ او د خباثت د وجې، شر د وجې خلق ورته عزت ورکړي. وشربت الخمور، برملا شرابونه سکل شي. وکثرت الزنا، زناکاری عام شي. وظهرت القینات والمعازف، دانسری رقاصی، تاسو رقاصه وای ګډیدون کې خلک څه وای رقاصه نشته اوس به ها نو رقاصی او سنگری. صحیح. قینات رقاصی ته وای او مغنیات سنگری ده. زنانه سنگری او ډانسر زیات شي. والمعازف او آلات د موسیقي دا پریویل شي. صحیح. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي ولعن آخر هذه الامه اولها، دغه زمانه خلق زما په صحابه او په سلف صالحین او ائمه مجتهدین نه پاکانو د پخوانی زمانه باندې لعن تغن او تنقیدونه شروع کی. او حضور علیہ السلام بل حدیث کې فرمایل وشارکت المرأة زوجها في التجاره، په ارننګ کې خزه سړي سره برابر ودرېږي. صحیح شو. نو اوس کومه وایي چې نه دی ودرېږي چې پیغمبر کله پروفیسی ویل دا به خامخا دغه کیږي. او بس شوی ده نو کنه دا شوی. نو دا یو خبر دی چې الله تعالی ورته چې مستقبل کې ودا سکیږي نتیجه به خامخایي. صحیح شو. د هر شی نتیجه دا داسې خبر دی لکه یو سړی په یوونه شاخ باندې ناست دی او چې په کم شاخ ناست نه کټ کوي. نو فرید جان ورته وې چې اوس برا پریوزي یا به سر لګي یا به ملا لګي یا به پما تیږي یا به مړېږي. اوس واقعي دغه څه شو. صحیح. اوس هغه ته صحت ته چې اعتراض لري فرید جان باندې دا ستاره د عمل لازمي نتیجه وا. دا چې کوم عمل کو دغه لازمي نتیجه الله تعالی وې دا چې کوم عمل کوي دا د ظالمانو حکمرانانو او دشمنانو تسلط تاسو باندې دا به دغه لازمي نتیجه وي. نو بنی اسرائیل څه دا وکړي. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، امونږ فیصله ورولې و بنی اسرائیل ته کتاب کې
لتفسدن فی الارض مرتين چې یقینا تاسو فساد وکړئ زما کې دوه کرته ولتعلن علوا كبيرا تکبر وکوي ډیر لوی تکبر. نو ټول لوی تکبر دی چې سړی د خدای د قانون نه ځان بالا وګڼي، چې سړی د خدای قانون ته ځان جواب دی نه غني. د دین لوی تکبر دنیا کې بل نشتا، د دین لوی ظلم دنیا کې بل نشتا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا كَلَّ جَعَلَ وَعْدًا يَنْلُمْ بَنَيْدَ دَغِدْوَارُ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا نُمْغْرَا أُولَيْكَ الْتَاسُبَانِ او يهوديانو عبادًا مملوکان. عباد مملوکان، مملوک مانا owned slaves. عبادًا لنا مملوکان زمونگا. نو دلتا اللہ تعالی عبادنا اونوی بلکہ عبادًا لنا اوی. صحیح شو؟ یو گورا عبادنا کہ ویلے وی داغی مانا با our slaves. عبادًا لنا slaves for us. our slaves or slaves for us. لیکن دلی فرق دی. our slaves اغا تابدار دی. our slaves اغا مطیعان او فرمان بردار دی. slaves for us اغا زمونگا اون دی، زمونگا پراپرٹی دا، خود زمونگ اوبیڈینٹ ندی، زمونگ پراپرٹی دا. ندا چونکہ غیر مسلمو لہذا اللہ تعالیٰ ورطا عباد اللہ نا ہوئی چھ پراپرٹی خود زمونگا، خود زمونگ دا حکم تابع نو کافران. او اللہ تعالیٰ چکلا گمراہان و مسلمانان لسزا ورکی ندا والا پخبر دشمنان بانے ورکی. پچھا والا ورکی پخبر دشمنان ورکی. ناغی کی سزا ورکول مقصد نہیں بلکہ اغیل تذکیر ورکول، ریمائنڈر ورکول چې دې لګځان ته رسواشي چې یو ټرم کی، چې لګځان ته رسواشي چې یو ټرم. دې پته نشته تاسو افغانستان کې دا فلسفه وا کنه زمون پاکستان کې وا اوسم څه ما په خیال ما پته نه لګولې. خو زمون په دا وخت کې په دا سکول کې په مکتب کې بعد اوقات به یو هلک دا استاد په خپل سزا نه ورکوله، خواته به یو بل لکټوي تنوي او پړکو باسه دا څه وا. نو داغه مقصد بداو چې ډېر دې مرګري وړاندې رسوایي سبا سبق یاد کی. صحیح شه د استاد په سزا سړی به بدن نه فیل کولا چې خو استاد دې او سړی بدن نه فیل کولا خدا به رسوایي کړلا. نو بیا به عزم کو چې اوس دې رسوایي نه بسنګ خلاص کړه. دا الله تعالی هم دغه چل کوي سړی سره. صحیح دمو سره اوس کوم شل شروع کړل دا دغه چل شروع کړل. بار به نه نو هغه بیا بل چې استاد ته وې ته بیا بارو والو باسنا علیکم منگولے گلتا سبانے عبادن بندگان لنا زمونگا پارا یعنی زمونگ مملوکان اولی باس شدیدن. باس پا دو مانو رازی. یو باس پا مانا دا قوت رازی، باس پا مانا دا قوت رازی، او دویم باس پا مانا دا جنگ رازی. باس پا مانا دا جنگ. اولی باس شدید چی اغد دیلو قوت مالکانو یعنی دا عصر مطابق اسلحہ او تیارے اغیس رو اکم خرچ میرے بانے مسلط کرد دا زمانے مطابق ہر قسم اسلحہ اغیس رو موجود ہوا. نو دیتا ہوئی دا قوت خواندان دا سو خواندان. او دویم اولی باس شدید دا دا جنگ دیر مضبوط خلقو، جنگیالی خلقو. سنگو جنگیالیان اولی باس شدید فجاسو. ابابلیان خودی دا غسنو عراقیان نگر گوری دا دی نیچر دا دی جنگ دی، دا دی نیچر زمان دا پختنو با دورا دا جنگ نیچر نیچ کرتای چی دی. اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار. جاسوس لفظ کو مورد لے چاہتا ہوئی سپائی تا چی دا چا سیکرٹ پسی اولگی دا شر دا پارا، چا سیکرٹ پسی اولگی سر پارا یہ دا جاسوس ہوئی. چرے چا سیکرٹ پسی ولگی دا خیر دا پارا اگے تا ناموس ہوئی. چرے چا سیکرٹ پسی ولگی سر پارا دا خیر دا پارا اگے تا ناموس ہوئی. سو ورتا ناموس رازدار دا زما سیکرٹ کی پر دے دا سرے دا زما سیکرٹ کی پر دے. او چرے چا پوشیدہ راز پسی ولگی دا شر دا پارا اگے تا بے جاسوس ہوئی. ہاں سو کہ بولی اگر ناموس دا غیرت کا نام آرے کنا. فجاسو خلال الدیار. ننگ او ناموس ادوارا لفظ اوزائی رازی سشے ننگ او ناموس اب مانا دا غیرت تے. فجاسو خلال الدیار پس دی ننوت دل دا جاسوب مانا دخلو
دینن وتل خلال الدیار دن کورونو تا نو دی سرچ شروع کر تارو سرچ شروع کر دی یهودیانو دا کورونو سی شروع کر تارو لی سرچ شروع کر دی یهودیانو دا کورونو صد پارا چکا اسلحی ورسرا چیغا والا سیز کو WMD که WMD ورسرا چیغا والا فلش کو نمبر اول اور نمبر دیم که تورات سپانا مانا پردائی چیغا و سیز کو صحیح وکان وعدا مفعولا ودا یو وعدا کړی شوی او فیصله شوی نو دا وعده وشو نو صحیح نو دا د جالوت مسله وا ارچا مسله وا د جالوت ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا ما واپس درک تاسو لا الکرة کرت بیا په دوه معنی ده یو په معنا د نمبر ټرم څه ټرم نمبر او دیم په معنا د غلبه دیم په معنا د غلبه او د دې لفظ کرتنا یو لفظ د کرار سو کرار غالب سره حضرت علی رضی الله تعالی ته حیدر کرار وای سو ورته حیدر کرار چې دا سره فرار نه دی دا تیختی والا نه دی دا بس میدان کې ولاړ سره دی کروفر تیختا واپس راتل صحیح نو کروفر یا کرار دا د دې لفظ معنا د غالب یعنی هغه بندا چې دا د میدان نه تختیدو ولا نه بلکې میدان کې انسټل دی او د کلیو زله تاسو چاوي ودا تا باندې کله بلا خلق را چا پیری خو ته مونږ ته اون کته چې تاسو په شاکه تلی صحیح چې هغه دومره خلک در باندې را چا پیری بیا ته په مخ کې روانه دا بہادری تا کې څه شی پیدا کړه ودا بہادری ما کې دې شی پیدا کړه چې زما مرګ لیکل دی زما مرګ سره لیکل دی یو خدا عقیده او دیمه عقیده چې زما د ژوند محافظ هی زما مرګ دی زما د ژوند په تاسو کې ځکه د مرګ نه مخکې بل شي خو ستاسو ژوند نشي غوښته نو چې کله مې د دوا عقیده برابر شوې دي نو بس زما د ځان نه تصور ختم شوی دی چې اوس تخت سره پاده تخت او کې دې لپاره چې مړ نشم نو د مرګ ټایم مقرر دی او دا ژوند د مرګ نه علاوه بل څوک تختول نشي نو بیا تخت ضرورت څه تاسو مر قیمتي خبره ده قیمتي ہے نا ثم رددنا لكم الكرة عليهم دا حیات عمر ہے تاسو کړئ نو تاسو انسان باندې تاسو کړئ نمونږه التا دا چلو کې مونږ وې التا بوس د ترسدې باندې ورزو ځکه چې په سنډې باندې زمونږ ټول عزیزان خوراکونه غوښتي اوکه نو په ترسدې باندې برازي مانځل بیا به نیسو صحیح ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا ما واپس درکتا سلا الکرة غلب عليهم په دې جالوت والو باندې نو واقع مې تاسو ذکر کړو کنه ذکر کړو ها چې هغه وخت د يهوديانو مسلمانانو پیغمبر السموي عليه الصلاه والسلام یاد تاسو ته لیکلمو صحیح او هغه ولد امیر انتخاب کو امیر و طالوت امیر و طالوت په نیو ټestament کې د طالوت نام راځي سال SAUL سال او جالوت چې کوم دغه بادشاہ د هغه نام راځي ګولایت دغه نام راځي ګولایت صحیح او بیا دا یو مقوله عام جبو کې مشهوره ده مقوله عام چې یو به تجربه سره تجربه کار جرنیل سره جنگي چا سره جنگي تجربه کار جرنیل سره جنگي ناغه وای چې فایټ اف ډیوډ اینڈ ګولایت فایټ اف ډیوډ اینڈ ګولایت چې دا د جالوت او داوود جګړه ده داوود علیہ السلام کو ټینیجر و هی واز ا ینګ مین صحیح او جالوت او ویل نون جنرال هغه وسترن چرچلو د خپل زمانه داوود علیہ السلام ورته ګورای ورته چې دا څنګه وچتو نو جوړ چته کوم او طالوت هغه تکبر لورم پرې کاکړه او ورته مرګري حواله د حکومتم ټیک کیر کوا صحیح شو نو دغه ته الله اشاره کوي بلکې ذکر کوي چې ثم رددنا بیا مونږ واپس کړلکم تاسو تال کرتا غلبالهم دوی باندې وامددناکم امونږ امدادو کتا سره نو د امداد لفظي معنا د زیاتول اضافه کردن د امداد معنا څه اصل ده اضافه کردن اضافه کول
وَأَمْدَدْنَاكُمْ او اضافه میں اکرتا صلح یعنی زیادتی میں در کرتا صلح مالنا و بنینا ازوانان وجعلناکم او مگر زولیتاسو اکثر نفیرا زیاد دوتو پہ اعتبار نفیر وی وطل د جنگ پارا نفیر ستا وی وطل د جنگ پارا اللہ تعالیٰ وی چی نمبر اول مال میں در درکو نمبر دویم پزوانانو میں آباد کری نمبر دریم حوصلہ میں در درکلا وہ چی چا با چیلنج کو لئی تو تاسو بے چی ورزو بسی صحیح نو کم قوم چی سو وقت چیلنج کو دے وطو تا تیاری اگر بیا سو ٹچ کریں نوی دالی ونی دی سربا سوئی وی دی سربا لیکن زمانگا استاز متعلق دا مشہور ہوا چی دیتا ننوطل آسان دی خوراوطل تی دیگران دی ایتا ننوطل آسان دی خراوته ادا څه د بل ملک متعلقم دغه مشهور ده وای منګولان رانه وتل او وینې ته کړی دا د لوی سره روانه د دې څنګه دا سره روانه و په بیا منګولان اوسه نشو کنه دی وته ته نه پرې خو اوس هم دا مسله شروع ده ها ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیامو واپس در کتا صلح غلب دوی باندے وامددناکم اتاثر میں امداد کو یعنی اضافہ میں کلی تاسو بے اموال انتمادنو پہ اعتبار وبنینا دزوانانو پہ اعتبار وجعلناکم امگرزولی تاسو اکثر نفیرا زیاد پہ حیثیت دوتو جنگتا زیاد پہ حیثیت وتو نکم قوم کی جنگ تا تیاری اگر سو چیلنج گئی نا کہ چیلنج گئی ہے دا چیلنج کول خدا قوم کی چیلنج ہوئی نا هنوز دلی دور است تکا نادر شاه رنگیلا پشن چیلنج ہوئی چی هنوز دلی دور است صحیح اس بیر زمون پا حالت بانے مرحبو کنو علامہ یو کلام لکھلے دے نداغی عنوان یہ کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام د ابلیس پیغام د خپل اولادو په نامه صحیح ما هغه اولادونه د برټشرانو ته هغه زمانه کې ځکه دا مسلط دنیا باندې نه غوي چې وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا ہے تو لگے اردو میں پڑھے گا نا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ آغا فاقہ کش نو فاقہ کش آغا چاہتا ہوئی کہ پلوگا پا مڑا بانے سکار آغا تا دوڑا برابری کہ ملاو شو نخری تو ملاو نشو نخری خوق پر حمد کئی نو دغا فاقہ کش کہ آغا دا مرگ نا بالکل نہیں یریگی دا بدن نا دا محمد دا روح راو باسا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیولی نہیں یریگی ذکر دا بدن کی دا محمد روح کرایت کرای دے صلی اللہ علیہ وسلم او سو پر چی دا محمدی روح تی درائش تی نہیں نو ترغی پوری ددن دا جرات ختمول نشی نیو فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کی روایات چین لو دا عربان نے داخل ٹریڈیشن ختم کری عربان نسو کے ذکر ٹریڈیشن چی ختم شی ورسرار سلار شی ٹریڈیشن ختم شی ورسرار کلچر چی ختم شی نو ورسرار ارسل ارسی مدا خرج تاسو کله کله خپل کلچر چوي چې دا هیر نشي خدا بچو ته ور یاد کړي ځکه دا نیکسټ جنریشن په دې نه پوهیږي ته دا چې کپڑے ورته اچي کنه اچي او کنه نه دا کپڑے ورته اچوا به ورته پښتو خیا د پښتو رواجینو ورته خیا هغه ضرب الامثال ورته په یاد وا د پښتو کې متلونه وی کنه دا ورته په یاد وا صحیح ناغوي چې اعلی عرب سے ان کی روایات چین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو چې د عربانو دغه ټریډیشن واخلي چې اسلام د حجاز او یمن نه اوسي او رخصت شي نو بیا زمونږ استاد متعلق وي زمونږ خو مضبوطه وابستګي مولا سره ځکه مولا یوازې زمونږ مذهبي پېښوا نه دی دا زمونږ د معاشري اهم لیډر دی ځکه زمونږ واده بغیر د مولا نه کیږي زمونږ غم بغیر د مولا نه کیږي زمونږ روغه روانه جوړه صلح بغیر د مولا نه کیږي مولا خو زمونږ اهم شی دی زمونږ د پښتنو په کلچر کې د مولا اهمیت نه هغه چې دا به مصیبت دی د پښتنو په کلچر کې د مولا اهمیت دا ختمول پکار دی نه رسوي وی افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ویسے د افغانانو دینی غیرت کا ختمول غواړي د مولا تصور د دې غرنه او د دې همواري نه ختم کا
صحیح شو. د مولا حمیت د ځین نه ختم کا بس دوی غیرت په ختم شي. ځکه دوی غیرت د دین لپاره استعمالي کوي د دې وجه چې دوی په مولا په یقین لري. په چا یقین لري؟ په مولا په چې مولا ورته وایي نو بس هغه مولا سره ویلي راځي نو صحیح. مولا سره ورته دی دیوال تر سر راخلاص کا څنګه باندې بجنت تړي بس هغه بسم الله الله اکبر وای کنه وای الله نو چې بس هغه ابلیس پر فرزندانو دوی چې د افغانانو تر ودا ځل کوئی پښتنو سره افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. ہاں اور اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز. پیدا اقبال سے کم نفس کو دے ساغ اس کو تو ہوئی صحیح. اور مراد دلتا دا غدا کلمات دی چې د اقبال کلمات سره دا اور نورم تیزیږي. ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. دا غزل سرا د دې چمن نو پاتې دا مسلمانانو کې دا روح نه پم کوي. صحیح. تاسو قیمتي خبرې دي سړي کوي. دا سړی قیمتي سره قیمتي وکنه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا درکتا استا غلب دوی باندې وامددناکم باموال وبنین. تاسو می انکریز کړي زیاتی نه کړي په مالونو په زامنو وجعلناکم او تاسو میں اگرزولی اکثر نفیرا زیاد په حیثیت دوتو جنتا. اس اللہ تعالی یو عام ضابطه وی او دا ضابطه دا آغا زمانه دا یهودو دا پارا ندا. دا زمانه دا ضابطه دا آغا عام خلقو دا پارا دا چه پا آسمانی دین بانی یقین ساتی. نو آغا زمانه دا یهودو دا پارا وا رسو بیا نصاراو دا پارا وا اس مسلمانان دا پارا دا. ذکر اس دا آسمانی دین تابعدار سوک تی مسلمانان دی. نو ضابطه صدا کلیه و فارموله صدا چی ان احسنتم کتاسو خکوئی احسنتم لانفسکم نخکوئی زانن اخبر دپارا و ان اساتم اکتاسو بدکوئی فلحال داستاسو رزانن دپارا فیضا جاء وعد الاخرہ فیضا جاء وعد الاخرہ کلچرالا غدوی موادا. وعد الاخرہ ذکر اللہ تعالی دو خبری ورتکڑی جو دو وارے و فساد و تعالی کوئی او دو وارے با دا اغی نتیجہ فیس کوئی. نو یو وارے فیس کر دا جالوت شکل کے دا اس چلک ساتھ لاندے منگوئی چی 500 اتاو یا قبل مسیح کے دا بابل بادشاہ بختنا سر پراغے و دا علاقے فتح کلا. دوی لے کورون ویران کل دا دوی پا کورو کی دن نوگر دے دل کر تورات یو صفحہ ورطا ملاو شو ویس وزاولا کر تورات دا یو ایت حافظ ورطا ملاو شو اگے ہین کو پیدا تورات دا منبع او مرکز دا شر دے دا بختم ورغواری او یو لاک یهودیان دا قیدیان بوتلل او تاس تمیل چی پا 513 کے دا ایران فاتح سوک اسمو کوروش خسرو چی ورطا ہوئی سائرس خسرو. نو سائرس خسرو هغه په بابل او په بخت نصر باندې گویا حمله وکړه او هغه ډیفیټ کو او په دویم کال باندې يهوديانو ته اجازه ورکړه تاسو خپل وطن ته واپس لشئ ال خپل عبادت خانه جوړول شي. او بیا مدا ذکر وکړو چې رسول بیا عزر علی السلام دی جلا وطن گروپ سره واپس راغی او الله تعالی هغه ته تورات اثرنو فیډ کو. نو هغه دا تورات د الفنا تر اخره پورې ټول يهودو ته واورو. اوس هغه تورات چې نام و نشان باقی پاتې نه او اعلی په سړن یو سړی هغه يهوديانو ته واورو چې دا د موسی عليه السلام کتاب دی هغه یقینا دغه دی خدای دې څنګه یاد دی. لہذا چې یو سړی دا سه ایکسترا آرډینری اکټ وکړي نو اکثر انسانان په دوکشي انسان په څه شي دوکشي نو د خپل پوزیشن نه برابرځي دسه نه برابرځي پوزیشن نه د دې وجه هغه د عزر علیه السلام متعلق عقیده سره د خدای زوی دی دا یې څوک دی دا د خدای زوی ځکه چې هغه ایکسترا آرډینری مظاهره وکړه. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کله چې راغی دا دویمه وعده لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ الله تعالی فرمایي چې بیا مې تاسو لاغه سزا درکړې تاسو تکبر وکړو. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ چې دې د پاره چې سپېره کې او ذلیله کې مخونه ستاسو. نو اوس ګوره ما تاسو ته ذکر وکړو ا سکول د ماستر خبره د مکتب د ماستر چې کله ماستر په خپل الګ له سزا نه ور کوي خو کې بل لکه دې او پړه کو باسه صحیح کني دا پړه ته ماستر مستې شي او استاد دې کني شي خو هغه ته نشي استدې کا غوي چې زما دا وهل دا دې صرف سزا غني خدا خپل کلاسمیټ چې ولا دا پړه ور کیندا به تسلیم غني دا به څه غني دا به زلالت غني دا به رسوایی غني نو چې دې کله دا فیل کې زرو سواشم نو سبب سبق یادی بیا سبب دې رسوانه ځان بشکره ده پاره نو دا دې اصلاح ده پاره پر سره پاره
دای درس ان الله تعالی وی دا ما په کافر تاسو کوواله چې تاسو اصلاح ورغواړم کله تاسو په خپل نشم واله الله تعالی له کوم په خپل واله شم خدا په کافر چې ووم تاسو اصلاح ورغواړم چې لږان ته وګورئ چې واقعي موږ ډېر رسوا شو ډېر رسوا نه بسل ګوزو او الله تعالی دا لفظ ګوره ځکه لیسوء وجوهکم چې مخونه دل ذلیل لیسوء وجوهکم وليدخلوا المسجد اتید پارا چې داخل شي دوی عبادت خانه ته بیت المقدس ته کما دخلوا اول مره لکه څنګه چې داخل شو هغه روان دي پړم به کرت باندې نو جالوت هغه او ما تاسو ته ذکر کړو بلش په مې تم دا ذکر وکړو شیخ شاسته یادی دا مو ذکر کړو چې ګوره دغه ګوره که زما کور ته یو سړی بلا اجازه ته راننوځي نو دا زما تسلیل دی دا زما تسلیل دی که یو قبیله کور ته دا غي دشمن بلا اجازه ورننوځي دا د قبیله تسلیل دی خو یو سړی یا یو قوم یا دشمن چې عبادت خانه ته بغیر دی اجازه درسوا کول لپاره راوځي دا د امت تسلیل دی درجه تسلیل دی دا د امت تسلیل دی نو به حرمتي خو په انډیا کې شوی د مسجد خو احتجاج د ټول دنیا مسلمانان کوي کایې کنه حالانکه راکه خو زمونږ مسجد نه زمونږ مسجد خو ګرانډا هل کړي زمونږ مسجد خو نه عبادت خانه زمونږ مشترک ده د دې وجه د عبادت خانه توهین اگر چې دې له 15 زره ملي لري خو هغه توهین موږ خپل توهین ځانو صحیح ما الله تعالی فرمایي دې مې بیت المقدس ته دې لپاره ورننه استل چې تاسو په ذلیل کوم تاسو مذهبي تسلیل وشي وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما غلوا تدبيرا ادا دې د پاره چې دې ليتبروا دې اړنکی تاسو رنګول وای بلډینګ چې راغورځي ها او چې دوی اړنکی هغه غلو چې دې لوړ آباد کړی دي تدبیرن پړنګولو سره نو الله تعالی وایي چې دې بلډینګونه اړنګ کړل چې د دوی سب پلانینګ نو سب پروجیکټس وغه ولا ټول تباہ او برباد کړ کورونه ولا وران کړ عبادت خانه ولا وران کړ 1 لاکھ يهوديان قیدیان کړ 1 لاکھ يهوديان نو الله تعالی وایي التم کتاب کې د لیکلو تاسو چې عسى ربکم یقینی خبر ده چې پروردگار تاسو ان يرحمکم رحم بکې تاسو باندې نو ولې برحم کوي ځکه چې حالات همیشه یو شان ني حالات همیشه یو شان ني Fluctuation is taking place everywhere in every aspect of human life. That's right. Fluctuation the انسانانو ژوند کې په اکانومي کې راځي په پالیټکس کې راځي تب دا اتار چړاو کله خو کله بد او په سړیو ته دی دا ژوند لازمه ده دا ژوند لا دا سړیو ته دی په دغه بل دنیا کې باندې بس په چاته ده په هغه ته دی هغه په څه سره ده نه په هغه سره ځکه پرفیکټ دنیا ده هغه بیا سره خو دې دنیا کې پرفیکشن نشته دې دنیا کې دا ردی دا پروسیجر چې روان دی د هغه دنیا پرفیکشن طرف ته روان دی دا موږ د پروسیجر نه تیریږو او سورہ زره کاله باقی یا سورہ لکه کاله باقی الله نو صحیح خو چې کله دغه نوې ژوند مونږ ته ملاوي شي بیا پرفیکټ دنیا ده بیا څنګه بیا پای کې بیا څه فالټ او ډیفیکټ نشته البته عذاب چې دی هغه 100% پرفیکټ دی او هلته نعمت چې دی هغه 100% پرفیکٹ دی یو الته ژوند چې دی چاهه په عذاب کې دی او چاهه په نعمت کې دی هغه 100% دی کمر مر پکښتا هیڅ شی پکې نشته د دې وجه ته پرفیکټ ورډ وای خو دې دنیا کې پرفیکشن نشته اول ته ګوره دا پرفیکشن ته الله اشاره کړی چې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نه ته ګرمي شته نه ته سردي شته په جنت کې پرفیکشن دی څه شي پرفیکشن دی 72 ډیګري وي څه همیشه به څنګه 72 وي مشبه بهترین ټمپریچر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله تعالی فرمای ان لك الا تجوع فيه ولا تغرا التكن الوغشتا نبر بندې درستا نلوغشتا ولا تزمو فيها ولا تضحى نه پکې تګي کېدل ستاغه تګي کېدل چې تابه ټاکر کوي الته تګي کېدل د مزید لپاره دي تګي کېدل سره لپاره دي ار شی د فند لپاره دي الته خزم د فند لپاره دي بچی مچی راول پکې نشته نه چې دا بل پیدا شي سکول کوم ځای وای نه سکول مل پکې نشته صحیح شو څه ته موږ دې کومه خستې دا یو ډېر کم دی کنه یا الله نو بس سره فکر مګ کړه سره وای چې خدایا اوس مسلمانان دي چې اسلام پکې هم پاتې شي بیا په دې دنیا کې اوسې چې انسانیت پکې هم راشي حضرت اوس مسلمانان شي او به خلکو طلاق دی ولې نو بیا یو بل عذاب
دیو چې موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه. خدای دنیا مو مخکې او آخرت مو مخکې، دنیا مو مخکې او آخرت مو مخکې. یو تعالی شاه صاحب رحمت الله علیه اقتراب وای، بل ته ارتفاق وای. د آخرت کې دوته اقتراب وای او د دنیا کې دوته ارتفاق وای. صحیح شو؟ د دنیا کې دوته څه وای؟ ارتفاق. اتفاق نه ارتفاق، الف پسې ری ده ارتفاق. دا د رفق نه دی، رفق وای نرمای ده. د ارتفاق معنا چې شایسته ژوند وي، چې ضرورت دي پوره کړي، چې ضرورت دي پکې پوره دي. ته وی ارتفاق او اقتراب چې آخرت دی آباد شي. نو در شاه رحمت الله علیه فرمایي چې کوم خلک صرف ارتفاق کې لګېدلي دي نو دا غي آخرت تباہ ده. چې صرف ارتفاق کې لګېدلي دي آخرت تباہ ده. او دنیا لپاره لګیاله ته ګدو کوي. او یو سړی چې صرف اقتراب کې لګېدلی دا دنیا تباہ ده، ټوډه ور سره نه صحیح. نن به کورې سبب بیا به کورې بل لنډاډو مستله کورا څه کوي سنجته ورته کرای نشته ورته رنګ سره نشته. نو دې وجه موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه. خدای دنیا کې هم خجوند راکې، آخرت کې هم خجوند راکې. دا به وقوفي ده. یو سړی وای خدای آخرت مخ کې نو ولې دنیا آخرت مخ کې دلته چې سپیره خلې ولې غلام به همیشه. صحیح. حضرت شاه رحمت الله علیه فرمایي چې کوم قوم صرف د اقتراب خبره کوي او د ارتفاع خبره نه کوي، د اقتراب خبره کوي او د ارتفاع خبره نه کوي، نو کدا فرد نو غلام به، که قوم نو غلام به. کدا فرد نو سبب غلام به د بل احسان لاندې به، که قوم وي بیا به غلام وي. صحیح. و زمونږ د مسلمانانو ارتفاق مضبوط نه لري په دنیا کې، نو غلامان یو کنيو. صحیح. غلامان یو کنه. شریعت اسلامی کې دا شی نشته چې بس نو خو بس صرف د آخرت فکر کوه. نه، الله تعالی فرمایي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه. خدای وایي د حج غو بهترین عبادت کې دعا به جامع کې انکلوسیو چې خدای دنیا کې خیر راکړي او په آخرت حسنه، او آخرت کې خیر راکړي. صحیح څه څه نو دعا جانو خیر به الله غواړو. نو په فیر روان دی آیت چې فیضا جاء وعد الاخره کله چراشی وعدد کله چرال وعدد وما ليسوء وجوهكم انجام داش چې ذلیلکم خنس باسو وليدخل المسجد ادید پارا چې داخل شي بیت المقدس تا کما دخلوا اول مره لکه داخل شو پړم بکرت باندې وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْا تَدْبِيرًا. انجام داو لیتبرو چې دی لړن کی هغه چې دوی لړ کړیو تدبیر المکمل طور غسا ربکم. یقیني خبره چې پروردگار تاسو برحم کوي، تاسو به کوم وخت تاسو احساس وشو. الله تعالی یو ته ویل چې کوم وخت تاسو احساس وشو چې واقعي مونږه خپل فریضه ادا نکړه. او دا مې تاسو ته ذکر کوړ چې کله ستا په جان حمله وشي په مال دا ټول کې 15 شیونه اشیاء ثمینه. صحیح. 5 valuable things اسلامically. 15 سيزونه په انساني ژوند کې انتهایی قابل احترام دي. څو سيزونه؟ 15 شیونه. او دغه 15 واړو دفاع او ډیفنس چې کله دا په خطر کې د دې ډیفنس دا واجب دی، فرض دی. دې ډیفنس سره دا نه چې حق دی، نو حق خو سمثینګ کله سره د حق نظام لا تعلق کی چې بس د خپل حق غواړه. یعنی فار ایگزامپل د شیرشاه به 100 روپۍ دی فرید خان ته دا حق ته دې ورته واپس کی، خو بس نه غواړم، نو تاسو کې اعتراض نه شي کولای چې خو حق دې نه غواړي، انسو کې اوس په زور په غواړي. صحیح. نه، حق جدا شی دی، واجب جدا شی دی. یعنی دا ډیفنس ته دی 15 سینو دا ستا حق نه دی، دا ستا سره دا ستا فریضه ده. دا ته ونه کړ الله بس سزا درکړي. کدی ونه کړه دا جرم دی، دا کرایم دی، او دې کرایم او د سن به الله سزا درکړي. نمبر اول د جان تحفظ، نمبر اول د جان تحفظ، نمبر دویم د مال تحفظ، نمبر دریم د عزت تحفظ. او د چا په عزت باندې ناموس یو استاد ذکر کوړان دی. ناموس د چا په ناموس باندې خدای مکه الله مونږ دغه نه بچ ساتي. صحیح. په دې 15 سيزونو دې مصیبت باندې خدای چرته په دې ټیسټ او ټرایل کې مونږ الله کله نه اچي. صحیح. نو د چا په ناموس باندې کچا حمله وکړه نو دې بسوي چې خو زما حق ده نو کوم ډیفنس کوم کو نه کوم، نو موږ ته دلای تعالی سره لاندې کول غواړي، خپل دل باندې کول غواړي. صحیح. اب دغه دې دنده درمنډه غواړي ته به غیرت ته کې غیرت نشته، ځکه دا ستا حق نه دی، دا ستا فریضه ده.
دا ډیفنس تاسو حق نه ده کنه دا تاسو دا تاسو فرض ده کده نو کړو نو الله راته دنده نشي دا خبره به ساتي نمبر اول جان، نمبر دویم مال، نمبر دریم عزت او ناموس، او نمبر څلورم عقل څه شي انټلیکټ. اصولي په قوانینو کې مهذب قوانینو کې نشئی سړي ته سزا ورکړي یا جیل کې شي یا چې څوک د هیروین پاوډر خرڅي نو کوم دنیا کې چرته داسې حکومت ته چې هغه وجدا قانوني چې یو حکومت ته معلوم دی چې هغه به د پاوډر خرڅول د قانوني اخکار خلکو لورکې مفت ورکې ولا تقسیم کوي ورته ولې ځکه د عقل ختمي څه ختمي عقل ختمي او د عقل ډیفنس د فریضه ده او پنځم عقیده د عقیدې ډیفنس د فریضه ده. اوس کوم د چې تاسو په عقیده باندې حمله کیږي اصل دا نه چې زه بس خیر ځان په غلط کړم ځان په وړه غلط کړم الله باندې تپوس کوي زما په ذات حمله وشو زما د پیغمبر په ذات حمله وشو د اسلام په مبادیات باندې حمله وشو تاسو وکړل صحیح نو که سره ځات نشي کولای کم از کم پروتست او احتجاج وکړو وکي کوونه کی کم از کم امریکا ته دا هم تاسو ته ویلو کنه ایجنسو ورالو نو هی مانه تاسو کو ایجنسو ورالو نو مانه تاسو کو we please can you help us to some extent? What type of help you are looking for? If somebody is thinking bad about this country, so can you please inform us? What are you talking about? If somebody will have an intention, a bad intention, to do something wrong here, he will never inform his own wife even, or his own father. People who are doing that, they are very secret people. Yes, top secret people. Na biara to wele na dalta khoi taas ta palam pashtune. صحیح او پښتانه د دې د افغانستان نو یک هغه کې څوک داسې وی چې داسې یعنی انتقام اخلي او فلان کې دینګلې ما ورته اسانه خبر وکړه ما ورته تکم زمون پښتانه چې ډیر دي ما لازم خپل قوم دی لازم خپل قوم دی ما خپل قوم ډیر خپېجنم صحیح زمون په پښتو کې درمو تاسو دایو وای دا میډ وایف تاسو وای دایو وای زمون پښتو کې دربل مسله دای نه کو نه پټیږي صحیح د خپل پښتو کې ستاسو درمو سره ها ځکه دایو خو د خدمت کې نه غیر مزان څنګه پټه نو ما ورته مې زه پښتون او د پښتنو موډم بنیادی طور صحیح نو ما دا ته مونږ کوم پښتانه چې راغلیو د دې نه هیڅ یاره مکوې مونږ یې راته ته دی اورهای چې روس راغی مونږ ته کډه دا څه له وخت په دې پرې دا ورته نارو ما هغه چې خطر واغال ته پاتې دي شخص پنيشتا د شالاز دوستا چې سترګې نشته چې هغه وکړته صحیح ده کنه څوک په تاسو باندې روان دي مې دا مونږ ته صحیح ساتل چې ټیک ټاک یو حیاته صحیح مې وینم دروغ مې نشو ویلې ها ما ته دې خلکو نه سره نشته مونږ ما همت کړو نه هغه وخت تاسو را سره وین الته به همت کړو صحیح ما مونږ هغه وخت پیراس کې شکرې ده صحیح په موږ کې د لیډر هغه دی چې ته په کم کار کې تاسو مقصد دا چې امونه اخو هغه کې تاسو مل کړو را منډه کړې ایلا په امنورا پوری شي الله اکبر نو ماته مې څه کړو هغه یې خندل بیا ای ما ته یو ار ویری سمارټ ما سمارټ نه دا زما ایکسپیرینس دی زما خپل قوم دی زما خپل دنیا ته مونږ یو بل ډېر ښه پیژنو دا و بیا وایي څه خبره خو په بازار کې نه فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ انجام دار چې دوی داخل شي مسجد ته کما دخلوا اول مره نو دا پنځه شی نه دي څو شی نه سیف الله خان ته ریپیټ کول شي کتاب ته باندې ګورې یاد نه ها په ځین زور واچو نمبر اول ها 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 بس دته وای الاشیاء الثمینه الخمسه 5 valuable things in human life دا انساني ژوند کې د هر چا چې ساتي ده هغه د پرازان وځي هندو خپل عقیده پرازان نه وځي
یقینا وایي سکان د خپل عقیده لپاره ته د هغې د پټکي پر غلوونه مذاق وکړه هغه بالکل اکرپان راغلی او شلی دی صحیح ځکه هر چا د خپل عقیده د دې وجې د دې یو ان او په دې چارټر کې لیکلي دي د دې یو ان او چې ریلیجیس سنټیمنټ ته چا به نه هان کې ځکه چې کوم د ریلیجیس سنټیمنټ هان کړ صحیح شو او کاغذ ریټالیشن وکړو نو ستا کیس کمزور دی ستا کیس سره کمزور تا وی ریلیجیس سنټیمنټ هغه هان کړ صحیح ان کا سټیټمنټ ورکړ چې قومای لغونی بس دا ګریو پټ کې پوره مذاق وکړو هغه چاړه راوځه زه وادم صحیح نو جج وای دی بوزي د ریلیجیس سنټیمنټ هان کړی دي هغه کیس وبځان لټی کو جرم خودم به کړل صحیح نو دی وجه یو نو په چارټر کې ته دی وجه دې خبره وکي یا خبره تی اوږي دې کې فرق دی خبره وکي خو بیا ورته وای نه وته ده خبره کړی دي انټنشنلی ها خو چې پروټیسټ راشي نو سوې وای سلیپ اپ ټنګ دی ځکه دې ته پته ده چې دا شی د یو نو د چارټر په حواله باندې جرم هم دی ټول دنیا ته پته ده نمبر 2 دې سره خلک مشترک کیږي دې سره خلک مشترک کیږي یعنی کډیر دله سره وي هم په خپل عقیده باندې سره مشترک کیږي کنه مشترک کیږي صاحب دا درشته جرمني کې د کندهار هندو کالج ستوري راوستنه د افغانستان د اسلام صحیح ورته اسلام خطر کړ نو البته چې داغه په نسبت باندې ممکن ده چې اسلام د کلچر نه عبارت وي چې په کوم کلچر کې ډیولپ شو داغه په نسبت باندې اسلام د کلچر نه عبارت وي چې زمونږ کلچر خطر کوي دی وجه راوته اصل دغه د کندهار نوانو سکانو کوم چې په جهاد مې اتی څنګه غسته و وګورم بیا په یو په طریقه خو ونه کمال دی عسى ربكم ان يرحمكم یقینی خبر پروردگار تاسو رحم بو کی تاسو باندې وان عدتم عدنا اک تاسو واپس وې جرم پلتا عدنا مون واپس سزا نو دا الله تعالی یو جنرال رول ورکړه عام انسانانو مسلمانانو لپاره د آسماني دین تابعدارو لپاره چې که تاسو وایلیشن ته واپس کیږئ نو موږ به سزا ته واپس کیږو دا شی لاجیکل دی تاریخ دبل دی یوا وان عدتم کتاس واپس وې اصلاح بلتا فریضه مو ادا کړه غدنا مون واپس وعده بلتا هلپ مو کو صحیح نو اوس یو تحفظ دی پیدا کی مته وګورئ ریزرویشن پیدا کی چې او الله مونږ د آسمانی دین تابع یو نو چې مونږ وایلیشن کو مونږ له سزا راکې د کافرانو په لاس باندې که اصلاح کو د خپل ځان نو بیا را سره هلپ وکړي خود کافرانو لپاره مثلا نو الله تعالی وی leave them alone with their own business دا غي کیس خو بظاهر انکم په بل دنیا کې دلته دی دنیا کې خدای کې اخلاصو نو دی وجه رسول وی چې وجعلنا جهنم من جوړ کړل جهنم للکافرین د کافرانو لپاره حسیرا بندخانه حسیر معنا بندخانه جیل پریزن پولیس چرخی ان هذا القران د دې آیت نمبر نه هم تعلق دی آیت نمبر دویم سره آیت نمبر 2 وګوره وآتینا موسی الکتاب ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات نو سپزم چې داراتل چې وای نو دی يهوديانو ته آسماني کتاب هم راغلو او دای بیا هم دا جرمونه کول نو الله تعالی هغه سره مناسبت او تا ته قرآن ناغله دی او دا جرمونه کوي صحیح نو کو سړی ته تورات راغله او جرمونه کول او سزا یې فیس کوله نو تا ته قرآن راغله چې جرمونه کې سزا به خامخا فیس کوي دا مناسبت شو ان هذا القران تاکي سره دا قران یادي هدایت ورکړي للته اغلار طرف تا هي اقوى مجادير بیلن سو ډیر متوازن الارض ډیر متوازن الارض ما تاسو ذکر کړی بارها چې اسلام کې ایکستریمزم نشته اسلام کې ایکستریمزم انتها پسندی اسلام کې بالکل نشته انسان اسلام itself is a معتدل religion it's a balanced religion صحیح ذکا دا ته ولیکه چې اسلام قانون فطرت ته یا دین فطرت ته او فطرت الله تعالی پیدا کړ متوازن دی فطرت الله تعالی پیدا کړ بیلنس دی سورہ الرحمن وہ وشتم پارا پیدا رکھو
سر شروع کر. الرحمن علم القرآن پیج 1522. الرحمن علم القرآن مہربان خدای آغا دے علم القرآن چه تعلیم دے قرآن ورکڑے دے خلق الانسان انسان پیدا کرے دے علم البیان او دلے تعلیم ورکڑے دے the expression how to express his views. انسان نه علاوه بل څوک خپل ویوز نشي ایکسپریس کولای په ژبه باندې. څنګه eloquently فصیحانه انداز سره چې انسان خپل مافي ضمیر بیانوي داسې بل څوک نشي بیانوله. خلق الانسان علمه البیان. څنګه تاسو ته خر نه تقریر کړي؟ خر به څه کړي؟ چاریانه چوک کې تقریر کړي؟ نه کړي. ځکه اظهار د مافي ضمیر نشي کولای. خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر نور او سپوږمۍ بحسبان په یو خاص کلکولیشن روان دي والنجم والشجر يسجدان. نجم ستوري ته هم وای او نجم هغه بوټي ته وای چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت شي. چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت لکه انګوران لکه صحیح یا لکه دا کدو او تورای او دا قسم شیونه یا خربوزه او تربوزه خپل لګ نه لري پس وکړه پراتی نو دې ته نجم وای. والنجم او نجم والشجر او ونا يسجدان دا دواړه سجده کوي. سجده معنا ان د نیچر الله تابعداري کوي. سجده معنا څه چې نیچر الله او فطری قانون الله کوم پیدا کړی دی دې لګیا دي پابند روان دي. دې دا او چې کوم ځای دی وایلیشن کی نو بیا هغه بوټي کې میوه نه فروټ نه ور کوي ځکه هغه وایلیشن کړی دی. هغه څه جل کړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې تم دغه شی ځان ته اپلای کوا چې کوم ځای د الله درکړي قانون وایلیشن کې ته به فروټ لسې ته به څنګه فروټ لس به او چې سړی فروټ لسي نو دغه فروټ لسونه چې دا نو به خلک ارغندار کې پټي کې ساتي بیا ور پسوک راوړي اعتبر واسطه به راوړي بیا بیړه غرقه صحیح شو بیا ټوټي ټوټي کی اور کی ولنه نه باسي چې دا فنا کول پکار دی. وګوره الله تعالی وایي چې دغه ځان ته اپلای کا چې تم فروټ لسې وایلیشن کې نو چې تاسو سره بیا څه کول پکار دي. زمونږ شیخ رحمت الله علیه دې درته عجیب مثال وي. عجیب مثال وي وی سړی غوا والی څه شی واخلي غوا والی د نیچر الله په بنیاد باندې د غوا مقصد واضح دی چې غوا سړی دې لپاره اخلي چې شیدې راکړي. نو چې دا شیدې راکړي نو بچي به پالم ملمانه به پالم د دوستانو خدمت وکړم. خو یم دغه غوا چې کله شیدې بچي بس کی شیدې بس کی او بیا پریگننٹ نشي نو بیا سړی قصاب ته ورشي چې ما سره یو غوا د خرڅومه. نو قصاب راشي او بیع وکي او غوا والی اوس دغه مالک چې دی غوا ول ډیر خدمت کړي دی بچي ولم پالي دوستانو خدمت ولا کړي دی ملمنو احترام ولا کړي دی اوس دغه مالک ته کتال ته د خدای لورکه چې خدای ته وګوره دا غوا تای سره شدي خړلې دي ستا بچوي سره شدي خړلې دي ملمنو یې څومره خدمت کړي دی فلان دا قصاب او ذبح کوي به سپینې به ټوټي کوي به خلکو باندې خرڅي به خلک پخای او خوري او بل څه په باتروم کې راغی کوم انجام نه ټول دنیا ته معلوم دی. دا ولې دی غوا سره دا ظلم کې نو دا مالک به یو سمپل جواب ورتدای چې دا اوس فروټ لستا دا اوس ماره پر سره میوه نه کوي د دې سره مقصد نه پوره. نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې الله دا غرنګ مونږ هم دیو مقصد لپاره پیدا کړو کا مقصد نه پوره کړو موږ سره مې دا چل کول پکار دي. خو شیخ صاحب به مونږ چې کله به مقصد شنو قصاب هم په دوه پیسې ناغلي دي. صحیح دا ډېر ښه مثال دی. والنجم والشجر يسجدان والسماء اللہ تعالی آسمان رفعها پورتے تین کڑے دے اللہ تعالی اسٹیبلش کڑے دے آسمان پورتا ووضع المیزان ایو بیلنس مقرر کڑے دے نو اللہ تعالی چې کوم ځای اسمان جوړ کړی دی بیا د اسمان او د ځمکې میانس کې ما طرف ته ګورې کوم ځای انور لګولې دی کوم ځای سپوږمۍ لګولې ده کوم ځای دا په کربونو ټریلیونو زیلیونو باندې ستوري لګولې دي او صرف دغه یو نور واده یو نور چې په سوره ډیسټنس باندې لګولې دي کدای د هغه ډیسټنس نه یو 10 میلیون امراکته لګولې وي د ټول دنیا سوځیدا او که یو 10 میلیون بر لګولې وي دا ټول فریز کېده دا ټول الله تعالی وې دینه
تب باید چې عبرت واخلې چې دنیا کې الله تعالی هر شی په یو خالص بیلنس باندې لګولې دي. صحیح. والسماء رفعها ووضع الميزان، الله تعالی بیلنس مقرر کړی دی. اوس الله وایي دا څه خبرې دلیل دی؟ الله تطغوا فی المیزان، چې تاسو ټرانسګریشن مکوئ په بیلنس کې. بیلنس به خرابوه، د دنیا بیلنس به نه خرابې. نو د دنیا بیلنس به څنګه نه خرابې؟ اوس په ټوله دنیا باندې علمي حاکه خو چا نشته کشته. سو دنیا کې دا څه کلیم کولی شي ماته د دنیا هر څه معلوم دي؟ دا خو یوازې چاته معلوم دي؟ یوازې الله تعالی. نو الله تعالی وی التماته ګورې زه ته چې کم کار کوا نو مخکې کېږي ورته. صحیح. زه ته چې سټاپ نو بیا قدم مخکې ما لګي شی امبیلنس کیږي. بیا څه کیږي؟ امبیلنس کیږي. تاسو پته نشته، ما ته پته ده. دنیا کې چاته پته نشته چې دې قدم سره دا شی امبیلنس کیږي. نو چې زه ته چې سټاپ نو بس ته سټاپ کوا. البته بیا څه کوا؟ البته بیا سټاپ کوا اکلینو بس بیا امبیلنس کیږي. کیسه کی؟ بیا امبیلنس کیږي. سورہ الحدید و اتویشتم پارا کی بھئی ہاں ہاں پوچھتا ہوں پارا کی آخری صورت پیدا مکو آیت نمبر 23 پیدا مکو. لقد ارسلنا رسلنا، یقینا مولیگلے پیغمبران پر بالبینات، واضح احکام سرا. بینات مانا کلیئر، کرسٹل کلیئر رولز مولا ورکڑی، ہیچ ایمبیگویٹی پکی نشتا. وانزلنا، نازل کرے مودے پیغمبران سرا الکتاب، کتاب، والمیزان، میزان پختو کے منگ ورطو تلا، ترازو، پشتو کی ورته وي تله، فارسی کی ورته وي ترازو، اردو کی ورته وي ترازو، ستاسو پښتو کی ورته وي ترازو، انګریزي کی ورته وي سکیل، انګریزي کی ورته وي سکیل. نو اوس دا سکیل دا فزیکل شی نه دی، دا فزیکل شی نه دی چې کني خدای یو ترازو ورکړو پیغمبران الله چې ته بیانو پټاټې په تلی او یا په ټوماټو تلی او یا په غنم تلی او یا په څه نه دی. میزان نه مراد چې یو بیلنس سیستم یې غوړ کړی دی. ایله مسور کړی یو بیلنس سسٹم، چې دا سسٹم خلکو ته ورکا سره پاره لیقوم الناس بالقسط، د دې لپاره چې انسانان بالقسط د عدل په ترازو باندې ودرېږي. پس ودرېږي د عدل په ترازو چې ژوند د بیلنس شي. څه شي وشي؟ ژوند د بیلنس. او الله تعالی فرمایي چې کوم خلک د دنیا نظام امبیلنس کوي، نور پسې الله تعالی فرمایي چې وانزلنا الحديد، امونږ پیدا کړی دا آهن اوسپنا، پښتو کې ورته اوسپنا، فارسی کې ورته آهن. وانزلنا الحديد، مو پیدا کړی دی آهن، فيه باس شدید، چاغه کې ډیر قوت دی، ومنافع للناس، او ډیر منفعتونه د خلقو د پاره. نو کله دا آهن د دنیا د خیر د پاره استعمالي، یو کله د دنیا د شر د پاره. چې شر پسند دا غي سر کوبي کوي دا د دنیا د خیر لپاره، چې دنیا سره خپل مقصد برابرۍ پکې او خلک ولې راولي او مړی را مړی، دا تباہی او بربادي ده. یعنی ته بیا امبیل، یعنی الله تعالی فرمایي چې دا آهن چې الله تعالی پیدا کړی دی دا به هم د بیلنس لپاره استعمالي. سر پر به استعمالي د بیلنس لپاره، او کتا استعمالي دې لپاره چې دنیا امبیلنس کم، نو بس soon or later you will face the consequences. دنیا کو بین بیلنس کی، sooner or later you will face the consequences. For a while you will get control. سو وقت پارا وقت کنٹرول والے ځکه آهن ډېر به درګه استعمال کړ، خو دنیا دې امبیلنس کړه. چې دنیا دې امبیلنس کړه you will face the consequences. You will never sleep with peace and tranquil even in your own house. صحیح؟ دا ته بہت خطرې شي. شاباش یې تړلې خبره وځم کړه.
دا ولې ځکه تا دغه اهم د دې لپاره استعمال کوي دنیا نظام به امبیلنس کا واپس خپل سبق ان هذا القران تاکي سردا قران یاد گائیډنس ورکې ہدایت ورکې للتی د ژوند هغه طریقې دایا په مشډېر بیلنس طریقه ده نو سپته ولګیدا چې د قران کریم نظام امپلیمنٹ شي نو ژوند به متوازن شي د پیغمبر اسلام زمانه کې یا د خلفای راشدین زمانه کې ژوند بیلنس ولو ځکه قران حاکم څه شي قران حاکم نو چې قران حاکمو ژوند بیلنس روانو او ژوند داسې بیلنس روانو چې علامه وایي کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ای چې مسلمانانو د دنیا معزز ترین قومو ځکه قران امپلیمنٹ کړو او مونږ چې ترک قران کو نو د دنیا رسوا ترین قوم شو اور هم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ځکه پیغمبر اسلام یو ضمانت را کړی ابن عمر سے حدیث نقل کړي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين چې یقینا الله د دې قران په ذریعہ باندې ډېر قومونه له ترقی ورکړي بلا ډېر قومونه په دې قران باندې ذلیل دي چې فالو کو ترقی ولا ورکړه هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی د مدینه ریاست ابتدا کې سوره 200 شپږو یامي ده ټول رقم سوره 200 شپږو یامي ده حضور علیه الصلاۃ والسلام په لس کاله کې صرف سوره لس کاله کې 1 مليون ته ایکسټنډ کړه 1 مليون مایل ته ایکسټنډ کړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور پورې حضرت ابوبکر او حضرت عمر دور کې 2.2 مليون ته ورسېده 2.2 مليون ته ورسېده صحیح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی 6.4 ملین ته ورسېده in almost 1/3 of the whole world so 1/3 of the whole world او حکومت څنګه د قیصر روم یو نمائنده راغلو ویزه د مسلمانانو د حکمران ګورم مسلمانانو د حکمران ګورم چې زموږ بادشاہ روم کې داغه نوم اوري نوریش دي چې دا څنګه سره دی نو راغی مدینه منوره ته یعنی په عربي لباس کې چې شناخت کړی شي صحیح نو به تاسو کو چې دا امیر المؤمنین بچرتي زور سره ملاقات ور سره څنګه کیږي یعنی د ملاقات څه طریقه ده اپوائنټمنٹ ای ورته نه اپوائنټمنٹ په نو ده پینځه وخت په مسجد کې وي کم از کم پینځه وخت په د مسجد کې ټول خلک ور سره ملاوي صحیح به اوس دا خو نو د ورځې یو ورځ بجې دی او سخته ګرمي ده نو دا وخت به دې چرته آرام وکړي محل کې دا محل نشته دا مخامخ کور ته خدای کور کوم نشته مخامخ کور دی خو دې په دا کور کوم نشته نو دې چرته دی وېدې د چا دی یو تنازع حل لپاره د مدینه نه بهر لاړ دی د مدینه منورې نه بهر لاړ دی مغربي جانب ته د چا د ځمکې تنازع ده دا غي د حل لپاره ورغله دي نو یې زبر ورته څنګه ورسم وې پس مت په د مغرب د لار والا چانه تاسو کا وایزه عمر سره ملاوي امیر المؤمنین سره نو څو په ورته پوزي اسدات نه چې ګمنامي ټول خلکو ته معلومي ده غلطه ده صحیح نو دې بسته او تاسو کو یو کس ورته اوس لک سات وړاندې دغه ونی سره لک سات وړاندې دغه ونی سره ولاړو نو ابتدا تر شاید چې نظر دردراش نو چې ورغه وړاندې دوه نورې وي نو دغه لاندې عمر رضی الله تعالی عنہ زبکه باندې خاور هموار کړو صحیح او یو غټه سره ته اخوا او پاغي باندې ودو او تورې په ونه کې ولاندو نو دې ورغه ور سره پاتې کېناسته حضرت عمر رضی الله تعالی ډیر وی خو په نه چې کاغذ کښترم سړی راوي چې ربه خو کا شواله نه را پاسه سترګې مو خلې چې څوک ملمره غالبا څوک فریادي وي څوک فریادي وي 2.2 مليون سکوير مایل کو پوره دنیا ده کنه چې پته نه خبره کوم د افریقا نه راغلي کله استرالیا نه راغلي ده کله اسیا ده کله کوم ځای ده صحیح اهلا وسهلا يا اهلا تفضل کینو او بیا تاسو کې ته څنګه راغلي و ستا تعارف به ما ته عمر وای به ما ته سوې
ما ته عمر وای د مسلمانانو خادم ما ته عمر وای د مسلمانانو د اسلامي ریاست خادم صحیح نو ورته وی دا ځکه زمونږ حکمران پر روم کې ستاد نوم نه یریږي روم کې ستاد نوم نه یریږي چې ته سوای د الله د بل څه نه یریږي نه یعنی تاسو را دا فکر نشته چې دې په دې سره کې شی واده پروتم یو سپایرا سره نشته او ته دې په وړه کې څنګه کړه په خاور باندې پروتې وی چونکی د تا په قلب دماغ کې سوای د الله نه د بل څه یاره نشته او ته مرګ ته ورته نو د بل څه نه ولې ویریږي ما څه سره ځاتې نه کړې چې سره مې ظلم نه کړې زه ولې ویریږم یعنی څوک به ما هم کوي ولې مې هم کوي صحیح او کوم ورځ باندې ماته دا احساس شو چې دا قوم ما هم کوي په هغه ورځ ورته چې دا واخلې بل شي سمبال کوي صحیح نو دا خلکو قرآن امپلیمنٹ کړو والا چې نظام بیلنس کړو نظام څه کړو بیلنس کړو روایت کې راځي چې حضرت عمر په لار روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یو بډای را روانه و اسلاس کو سره سټکو او د سټ را روانه و صحیح حضرت عمر السلام علیکم یا امه مول السلام علیکم اجازه وکتل عمر ابن الخطاب د خطاب زوی دی امیر المؤمنین ته عمر د خطاب زوی دی ویاوجی ورته ګوره خدای نه یریګا دا د حکومت نشری چې ته گمراه نه کی او ډېر سخت خبره ورسره حضرت عمر رضی الله عنه ولار دي اوري لس پنځلس منټه غزنه خپل خبره ورته ورولې صحیح نبی ته روانه شو السلام علیکم حضرت عمر وعلیکم السلام یا امه او بیا حضرت عمر روان شو عبدالرحمن ابن عوف موږ ولاړ دغه عمر چې هلته فارس کې صراط یریږي هلته د قیصر روم کې د روم قیصر ته یریږي دا موږ چې پته نه څه خبره سخت خبرې ورته وکړې لکه چې موږ خپل پړکونه ورکړو صحیح نه کې عمر خو چې دومره صبر نه کوي صبر دا خبره کې خبره ولکې صحیح خوشی راو باسي پړکو باندې ته ته واده خبره ولکې صحیح خو دې ګډه ده خو حضرت عمر رضی الله عنه مسکی کېده به مونږ ته پوښتنه کوي ته حدیث سو خزوا تا ورته دومره لوی احترام ورک یو خدای د عمر ډیره مشره ده د عمر ډیره مشره ده وینه ته عمر مشره په خپل خو دې چې خبره کولې ته خدا څخه خنده پېښاره سره وی دا خدای هغه د پیغمبر ته خبره کولې خدای مولوی دی ارتين دا څوک ده وی دا خوله بنت ثعلبه ده دا اوس ابن صامت خزره رضی الله تعالی عنها چې اوس ابن صامت ورته ویل ته ما د پرداسه لکه زما مور او دا پیغمبر تعالی چې زما خاونه خو مریض سره دی خو دماغ کمزوري دی ماته دا لفظ ویلې زور سره پاتې کېدې چې خدمت لپاره کنه پیغمبر اسلام ورته انک حرمت علیه زما خیال ته هغه باندې حرام ہے نو چې حرام ہے نو ور سره یو ځای نشي پاتې کېدې صحیح نو دیبا الله تعالی الله یې سهل راو باسي پیغمبر اسلام ته نه سهل پیدا کا ځکه هغه یوازې دی څوک به خدمت کوي صحیح نو لسپیدلس منټه د دې او د پیغمبر اسلام ډسکشن روانو او جبرئیل امین راغی لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك خدای وای ما یقینا ډېر توجه سره اورې د خزي خبره چې تاسو سره ارګومنټس کول د خپل خاون په باب کې حضرت عمر وی دا داسې خبره چې خدای ورته عرش کې وګي خو زور په ځمکه وګ نه کېده صحیح سپوږ شي په لخانه پوښتنه دې سره ایمان جوړیږي ان هذا القران تاکي فردا قران یاد ہدایت ورکیل للتی د جون غلارتا یا قوم چا ډیر بیلنس لار دا ويبشر المؤمن نو جون لار کله بیلنس شي نو جون بیا په آرام تیریږي جون بیا په ستیریږي یعنی د بیلنس دغه معنا د عدل د بیلنس دغه معنا څه ده عدل جسټس انصاف او کوم ځای چې انصاف وي دا غي لازمي نتیجه ده امن بدمنیول پیدا کیږي نه انصافای سره بدمنیول پیدا کیږي نه انصافای سره عدل نشته جسټس نشته صحیح او جسټس څه دی درې تفصیل به ان شاء الله قبل وصلت وایو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلق نو ترجمه ان شاء الله اهم طاقت